بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزان محترم، قرآن ته کستر کې وغړوي، حدیثو ته، د معصومینو سنت و سیرت ته، اتفاق اتحاد وحدت باندې انتهایی زور ورکړی شوی دی، واجباتو نه ګڼلی شوی دی چې وی معاشرې کې یو واجب کار مؤمنینو منځ دا دی چې هغه اتفاق و اتحاد سره زندگی تیره کړي. دې حوالې څخه که زه مختصرا یوې ایې ته اشاره وکړم چې کله موسی پیغمبر پروردگار علم کوه تور ته وغوښتلو چې هغه ته صحیفې ورکړي، نو واپس کله راغللو عجیبه حالات یې ولیدلو. ذمهداري خپل ترزوي ته ورکړې وه، هارون علیه السلام ته، چې د دغو خلکو نګراني کوئ، ما جانشین یې ته. کله راغلو نو ویل یې ده چې سامري ګوساله جوړه کړې دی، غوڅکای چې هغه یې سونې نه جوړ کړی و چې هغه پرستش کېدو، هغه عبادت کېدلو، هغه ته به خلکو سرونه ټیټول. نو خلکو ته ویله چې قرآن آیا دی هذا الهکم و اله موسی، سورې طه 88 نمبر آیا چې دی تاسو پروردګار دی، موسی پروردګار انده دی. دې ټایم کې موسی پیغمبر ډېر سخت غوسه شو، اخذ برأس اخیه یجره، دی خپل ورور هارون، یو ترز وای هارون یې سر نه روانې و، کش یې کو څه ویلې دسه داسې شوي دي، خال د ویلې داسې پرېښلي دي. دی ډېره یوه بهترینه جمله ادا کړې ده چې قرآن کې آیا موجوده، انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل، ما پرېږدول ټیک دی وروره، موسی پیغمبر ته چې ما پرېږدول دی حالت کې څه بت پرست جوړ شول، ټیک دی خدا پرستۍ نه وریا شول، خو ما وله څه خیر دی دی حالت کې بهتره دی، خو نه څه دا خلک تفریقه و انتشار ورکې پیدا وشي، منتشر نشي، رسه قوم ورسه منتشر نشي. یعنې یوه نتیجه ته نخستی شو چې ګوساله پرست یعنی بت پرستی کې څه یعنی که متحد و دا ډیره بهتره ده، ته پوزیشن مضبوط ده، تا داسې انسان خدا پرست جوړ شي او خپلو منځو کې لنجې دعوې جګړې وي، تفریقه خدای نه خوښوي، پروردګار علم یې نه خوښوي. یو کې بلې طرف ته اشاره وکړم چې پروردګار علم چې کله عذاب و اقسام ذکر کوي، عذابونه ښیي، نو پروردګار درې قسم ته عذابونه ښیلي دي. عذابا من فوقکم، یو عذاب هغه دی چې آسماني عذاب دی، چې آسماني عذابونه به باندې نازلیږي کله وار کې بعد حالات راځي، زلزلې آفتونه راځي، قسمه قسم، بهرحال آسماني عذابونه تاسو بهتر پوهیږئ. او من تحت ارجلکم، ځینې عذابونه داسې زمیني دي، ځمکې نه دي، هغه عذابونه به باندې راځي. یو دریم قسم عذاب خدای قرآن کې خیلی دی، او یلبسکم شیعا، پروردګار علم یې چې کله ورکې موږ تاسو باندې د گروه گروه لباسونه چې وو، یعنې ټوکړې ټوکړې شو، گروه کې ته تقسیم شو، اختلاف شکار ته شو. پس یاد وساته دغې آیې تناظر کې اختلاف و تفریقه و انتشار د پروردگار عذابونه یو عذاب ده، لذا مو تاسو په کار ده هر صورت کې کلی و